محترم زنن تاسو ته ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه درخوایم. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه د رشتې حوالې سره ده. دا سرونه خویندې چې د هغوی عمر د واده دی او د هغوی رشته نه کیږي یا دغه رنګې رشته کیږي او بعض اوقات کینسل کیږي یا د مور پلار د وجې یا دغه رنګې د جینۍ د مور او پلار د وجې هغوی نه ورکوي ورته چې څومره مسایل د رشتې حوالې سره د جمله مسایل د ټولو حل د تاسو ته په دې وظیفه کې وایم. د دې سره سره د مال او دولت دپاره وظیفه او دې سره سره د حاجت او مشکل دپاره وظیفه، دا دواړه وظیفې زه تاسو ته انشاءالله العزیز په دې ویډیو کې درخوایم. مکمل طریقه مکمل د هغې طریقه کار دا به تاسو په دې ویډیو کې دا زده کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ او ستاسو په کورونو کې د خیر او د رحمت فرشتې دا وګرځوي. الله پاک دې زمونږ او ستاسو څومره حاجات دی دا دې په ښه طریقې سره پوره کړي. هغه لکان چې د هغوی له اوسه پورې رشتې نه دي شوي، الله پاک دې د هغوی په ښه طریقې سره رشته وکړي. هغه جینکۍ چې هغوی د رشتې په تمه دي رشته نه میلاویږي، الله پاک دوی له بهترین ځای کې بهترین رشته دا وکړي. دغه رنګه څومره کاروباریان دي د هغوی کاروبار په ټپه دی، الله پاک د هغوی کاروبار دا روان کړي، کاروبار کې ترقي ورکړي. د چا کاروبار نشته یا الله پاک کاروبار له ورکړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته مجربه او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چا هم دا وظیفه کړې مراد ته رسېدلی دي او هغوی خپله کامیابي دا حاصله کړې ده. که تاسو هم کامیابي غواړئ دا وظیفه وکړئ. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ډیره زیاته عجیبه او ډیره زیاته ناشنا دعا ښودلې ده. یاد ساتئ محترمو که چا څومره حاجات وي الله پاک به حاجت پوره کړي. مشکلات یې څومره دي ټول به الله پاک وله ختم کړي. دغه رنګې نوکرۍ په تلاش کې دی الله پاک وله ورکړي. دغه رنګې د رشتې په تلاش کې دی، محبت په تلاش کې دی، وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز ګارنټي وله محترمه زه ورکوم. ځکه چې د دواړو جهانو سردار مبارک حدیث دی او د ترمذي شریف د محترمو. یاد ساتئ چې څومره قرضداري دي دا وظیفه دې شروع کړي. قرضداره کېږي به نه، کاروبار به خرابېږي نه، دغه رنګې دکان دی دکان مې خرابېږي نه، روزانه په ترقۍ کې محترمو دا رواني. دومره عظیم شانه وظیفه ده. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته به څه مسله راله څه مشکل به ورته راغلی، نو پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم به دا کلمات ویلې. کلمات دا دي: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یاد ساتئ چې په دې ترتیب باندې تاسو د ووایئ. د چا کو چرته حاجت وي یا دغه رنګې مشکل وي یا دغه رنګې د رزق په تلاش کې وي یا بله څه مسله وي، نو د هر مانځه نه بعد دا 3 پیرې ویل پکار دي. د هر مانځه نه بعد 3 پیرې. دغه رنګې کو چرته د رشتې څه مسله وي یا دغه رنګې د محبت څه مسله وي، نو بیا پکار دی چې سهار او ماښام دوی 314 پیرې دا عمل کوي. 314 پیرې. د دې سره سره بعضې وروڼه داسې دي چې هغوی شکایت کوي چې یاره زموږ مالي حالات دا کمزوري دي او دغه رنګې نوکریات نه میلاویږي یا دیاړي نه میلاویږي یا پیسې شته خو برکت پکې دا نشته دی. نو د هغې دپاره علما وایي چې څوک د ماسوتن د مانځه نه بعد 500 پیرې روزانه درود شریف وایي، نو انشاءالله العزیز الله پاک به له قرض دا ختم کړي. دا رنګې څومره قرضې دي الله پاک به دا ټولې قرضې دا ختمې کړي.
څومره پیسې به کار دا به الله پاک دا ورکي پرسکون زندگی به الله پاک ورکي او دغه رنګ څومره مشکلات دي څومره غمونه دي پریشانی دي دا به الله پاک ختم کړي نو کوشش وکړ دی چې موږ د ماسوتن د مانځه نه بعد درود شریف دا لازمن او دغه رنګي پابندۍ سره وایو ان شاء الله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو حالات دا به ډیر زیات بهتر کړي د دې سره سره چې موږ د قرآن مجید تلاوت هم شروع کړو او دې سره سره چې موږ روزانه 15 وخت مونږ کوو ان شاء الله العزیز وظیفه به ډیر زیاته کار کوي دې سره سره موږ به ځان د ګناهونو ساتو څومره ګناهونه دي دا غیر چې کله موږ ځان وساتو نو زمونږ به روحانیت چې کوم دی روحاني قوت چې کوم دی دا به ډیر زیات شي یاد ساتئ محترمو چې وظیفه ډیره زیاته مجربه ده ډیره عظیم شانه ده او ډیرو خلکو باندې تجربې هم کړي نو تاسو کوشش وکړئ چې دا وظیفه د شروع کړئ مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ د هغوی څومره مسایل وي څومره حاجات وي الله پاک یې پوره کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته